بسم الله الرحمن الرحیم. صدقه فضیلت و اهمیت حواله سره مختصرا دور عرض کم. پیغمبر اکرم حدیث ده و صدقه تکسر زهره، صدقه د خدای لپاره کې د شیطان ملیا متئی. حدیثو کې شته دی ملعون ملعون من وهب الله له مالا، ملعون دی هغه کس خدای مال و منال و دولت و پیسې ورکړي دي، فلم يتصدق منه بشیء، خو د خدای لپاره کې صدقه نشي ورکوي، پیسې نشي ورکوي، خیرات نشي کوي. حقیقت د صدقه ډیر زیات آفات و بلیات و بلاوان، مصیبتونه، بیماریان، تکلیفونه انسان برطرف کوي. امام حسن علیه السلام حدیث د المال للانفاق لا للامساک، مال و منال و دولت د پاره ته خرج کی، جمع کول د پاره نه د ستو سره وی محفوظ وی یخې دی. صرف قرآن مجید کې آیات منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، چوک شته داسې کسان چې هغه خدای ته قرضه ورکړي، یعنې کومه پیسه چې ته خدای لپاره کې ورکړي داسې وایي زه خدای ته د قرضه ورکړه، پروردګار عالمي ته ما ته قرضه راکړه، زه ته واپس څه کله درکوم، ډبل نه دوګنه چوګنه نه بلکې میلیون میلیون برابر زه هغه ته اضافه درکوم. دا څه ما تاسو خدای لپاره کې صدقه ورکوو، خیرات و نظرات کوو، خمس و زکات کوو، کومه پیسه چې ته خدای په نامې وباسي، یتیم سره مدد وکړي، مسکین سره، غریب سره، فقیر سره، رشتہ دار سره مدد وکړي، داسې وایي ته خدای ته قرضه ورکړه، پروردګار عالمي چې تا نه لاړه نه ختمه نه شوه، فاني نه شوه دا پیسه، دا بقي شوله، دی به ته برکات وکسي، دی به ته دا وکسي څوره زیاته کېږي، څوره اضافه کېږي. معصومینو ته سترګې وړئ، امامانو ته نیمې شپې مناجات ټایم کې به پاڅېدل، مناجات به وکړه، بجای به راوخیستله، خلکو کور کور ته به لاړل، خلکو سره به مدد و مرسته کوله. روایت دی چې کله انسان صدقه راواخلي، یو کس د غریب ته فقیر ته یې ورکوي، او یا شیطانان رسي دا کس لاسونه نسي ارکش کوي، څه چېرته یې وړې، چا ته یې ورکوي، ته هغه نه زیات محتاج یې، ما ورکوه، ما وباسه دا پیسې. یو کس مسجد کې صدقې فضیلت بیان کولو، یو عالم و، مسجد دپاره فرش و کلینو ضرورت و. یو کس پاڅېدو ته یې چې هغه ما سره کلینې شته، خونې کې اضافي پرتې دي، باید زه یې راوړم مسجد ته. عالم ورباندې غږ وکړو، لاړ شه را یې وړه، خو کوشش وکړه چې کوم شیطانان او یا قسم ته دي هغه د واپس نه کي. خونې ته لاړ، واپس مایوس راغو. پوښتنه یې ونه وکړه څنګه چل شو، هېڅ کول یې مه ډېر زیات هغه کوله، بېطبیع بېچیني کوله چې ما وړه موږ ته خونې کې ضرورت دی د دغه شي. نو شته حقیقت دی، د نه مخکې هغه اولاد شکل کې، ښځې شکل کې، یار دوست شکل کې هغه ته منې کوی شي، یو کار خیر نه. الصدقه تدفع البلاء المبرم، حدیث دی د معصوم مولای چې صدقه هغسې حتمي و یقیني بلا چې هغه در باندې رغلی وي، لیکلی وي، مقرر شي، هغه د نه دفع کوی شي. فداء مرضاکم بالصدقه، مریض د دې صدقو سره، خیراتو سره علاج وکړه، معالجه یې وکړه. عیسی علیه السلام دور کې یو واده کېدلو، خوشحالي وه. عیسی پیغمبر د خپلو حواریونو ته یې چې دغه نن خوشحالي دی، سبیل دوی که غم دی، دغه نامي دغه ودګنی سبیل مړ کېږي، دوی مرګ حتمي دی، مقرر شوی دی. سبیل چې راغه هغوی که بیا خوشحالي وه، حواریون نه وتل، پوښتنه وکړه چې نام یا زنده دی او ودګنی زنده دی، وتلو یا رسول الله هغه خو زنده دي. ورنوتل، پوښتنه یې وکړه څنګه زنده یې، تاسو څه کړي دي؟ هېڅ ورته وویله چې یا عیسی نبي الله، مو بېګا ډېره ښه مړۍ پخلې وه، خو یو مسکین و غریب راغللو، انتهایي زړه مو ته وخوږېدو، هغه ښه مړۍ ښکلې مو ځان نه تېره کړه، هغه ته مې ورکړله. هغه نسته عیسی پیغمبر پاڅېدو، بشترینې لاندې یوه ځای کې منګور ګوډاله کړي وه، خپل ځای و، هغه مقرر و دوی باندې چې هغه دوی ته ټاک ورکړي و مړه شي. ورته یې چې کسه دا درته مقرر و، خو هغې صدقې وجې نه تاسو محفوظ پاتې شولو. نو یاد وسه صدقه انتهایي مفید شی دی بلاوانو آفاتو برطرف کولې دپاره. خو البته یو شی شته، لا صدقه و ذو رحم محتاج، ټول نه کوشش انسان وکړي چې نږدې نه نږدې کسانو ته، رشته دارو ته، فامیلو ته، اقرباو ته چې تاسو نږدې دي، اول هغوی نه پام وکړه، خور د دی، ترور د دی، ورور د دی، څومره نږدې ترین رشته دار وي اول هغوی نه پام وکړي، هغه نه وروسته کلي وطن کې غریب وي، فقیر وي، هغوی سره انسان مدد وکړي. نن هم که چیرې ما و تاسو خپل مال منال ذریعې سره خلکو سره مدد مرسته شروع کړو، خو هم زکات شروع کړو، یاد وساته معاشرې کې غریب و فقیر نشي پاتې کېدی. خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې صدقې و خیرات و زکات ورکوونکو نه حساب شو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.